نن تاسو ته د ټي ایم ای ان شاء الله 24 غنټې دروازې کولاوي دي. کم یو کس کم ډپارټمنټ والا کاغه په واسا کی کاغه په ټي ایم ای کی کاغه په سویګیس کی کاغه په وابډا کی کاغه په پبلک هیلث کی کاغه په هسپتال کی کاغه په سکول کی چام د دې قوم د دې غریب خلکو خیال نه ساتو یا به هغه په سواد کی یا به زه په سواد کی بل بالکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما په سټیج باندې ناس قابل قدر مشران ایم ان ای صاحب هغه سره نور کم مشران چې دي او زما د تحصیلي بابوزۍ غیور عوام ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. اول د الله پاک ډېره شکریا ادا کوو. الله پاک ډېر لوی رحم وکړو او تاسو ګورئ نن د سوات او بیا خصوصي د ملکنډ ډیویژن هډ کوارټر کم دا تحصیلي بابوزۍ سیټي چې دا سیټي بابوزۍ د هغې منتخب ممبران صاحبان چیرمنان هغه ټولو ته مبارکباد پیش کوم. د دې نه علاوه زه خپل د منګورې ښار مشران زما کم خپل خپلوان چې دي زما رشتہ داران زما یاران دوستان زما مرګري د پاکستان تحریک انصاف زما چې څونه مرګري دي کم چې زمونږ سره په دې الیکشن کې منډه والې وه آی ایس ایف یوت دې ټولو شکریا ادا کوم. هغو زمونږ سره بربود جدوجہد کړی و الله پاک مونږ له د هغې هغه ځای راکړو. د دې خبرو نه بعد مرګرو یو 15 منټه صرف خاموشه کښېنئ بس بیا فوټو سیشن یې صحیح به کوو. زما د ټولو نه غټه د منګورې سیټي تاسو ته پته ده په منګوره سیټي کې خصوصي مونږ ځکه 4 کاله په دې کې مونږ پاتې شوي د دې چې کومې ستونزې دي د دې چې کومې مسلې دي د هغې نه مونږ ښه آګاه یو. په هغې کې که تاسو خیال وکئ د ټولو نه مین 2-3 ایشو دي هغې له راځم هغې نه بعد بیا انشاءالله تعالی خبرې کوو. د ټولو نه غټه مسله د منګورې ښار چې ده هغه د ټریفک ته تاسو به کتلي چې د خوازخیل نه یو مریض په امبولانس کې واچوي هغه په نیمه ګنټه کې فضاګټ ته رارسي او بیا یوه ګنټه هغه کوم چې ایمرجنسي ته رارسي د هغې یوه ګنټه لګي. د ټول نه غټه ایشو چې مونږ ته کومه ده نو هغه د منګورې ټریفک په حواله سره ده. د دې نه علاوه تاسو به کتلي زمونږ دویمه غټه مسله چې ده د منګورې سیټي د اوبو ده. اوبه چې دی هغه ژوند دی. کوم چې تاسو ګورئ نن سبا چې کومه ایشو جوړه شوې ده د منګورې په حواله سره د اوبو نو انشاءالله تعالی مونږ تاسو ته اوس نه دا خبره کوو چې د حلب اخیستو نه مخکې زه سی ایم صاحب خوا ته تلم او دا 3 پروپوزل هغه ته ما ښودي یو د منګورې د ټریفک په حواله سره مونږ د خپل سی ایم صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې هغه فیلفور کمشنر صاحب ته وینا وکړه پی سی ون یې تیار کړو او د منګورې سیټي دپاره هغه د پلازې کم د پارکینګ چې زمونږ غټه ایشو هغه یې منظور کړه 60 کروڑ روپۍ هغه منظور کړې د منګوره سیټي د پلازې دپاره. ډېره مهرباني زموږ سره نسیم اختر بیبي ده هغې د مینې د خلوص یو جهان مننه. زه د خپل ملګرو ته یم یو 15 منټه ایثار شئ 2-3 خبرې دي زموږ د کونسل په حواله سره دي ټول ملګري کم چې منتخب شوي دي هغو په حواله سره دي تاسو مهرباني وکئ لږ ایثار شئ. زه تاسو ته پته ده چې کله د پارکینګ دا مسله وه مونږ سی ایم صاحب ته وویل په هغې کې هغه 60 کروڑ روپۍ ریلیز کړی او د منګورې دپاره د پلازې او د هغې د پارکینګ مسلې فلفور به انشاءالله تعالی حل کېږي. د دې نه علاوه زمونږ د معاشرې سترګې چې دی هغه زمونږ د صحافیان وروڼه دي. زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم لمحه په لمحه د منګورې د سوات په مسایلو باندې دو هر ټایم په هر فورم باندې اواز اوچت کړی دی. زه تو ته هم خراج تحسین پیش کوم. اوس ریسنټلی زمونږ د غرونو باندې یو څه ورونه لګېدلي وو څه بدبخته وو د هغو د لاسه بهرحال هغه انکوایري کېږي په هغې کې څه کسان نیوی شوي هم دي په هغې کې هم زمونږ د میډیا ورونو چې کوم کردار ادا کړی وو ځای په ځای هغو تللي وو مونږ یې په ټایم انفارم کړي وو. مونږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو. د دې نه علاوه زمونږ سره د کونسل سره کم ډیوالټ محکمې چې دي په هغې کې پرایمري اینډ سیکنډري ایجوکیشن سوشل ویلفیر سپورټس اینډ یوتھ افیئرز agriculture extension, livestock, soil conservation, fisheries, population welfare, municipal services, water supply and sanitation,
د دې نه علاوه رورل ډیولپمنٹ، پبلک هیلث انجینیرینګ، د دې نه علاوه کوارډینیشن هیومن ریسورس مینجمنٹ، پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ، فاینانس اینڈ بجټینګ. دا محکمې چې دي دا زموږ سره دي او زموږ به دا کوشش وي چې موږ د دوی سره تعاون کوو، دوی زموږ سره تعاون کوي، د یو بل په مشاورت باندې دا هاوس په چلو. که فرض کا دوه خبرې زما اهم دي، که زموږ په دې سواد کې دا ډېر د عزت او ډېر د مرتبې علاقه ده، د ټوریزم په علاقه په حواله وګورو یا زموږ زوړ تاریخ چې کوم د سواد دی د هغې په حواله وګورو، نو د سواد خپل یو حیثیت دی. موږ بل اوس هم دلته کانفرنس شوی و، په هغې کې ما کولاو دا خبره وکړه چې د سواد زموږ ثقافت، زموږ پردي رواج، زموږ د دې خصوصي خیال ساتو. د دې سره سره زموږ سره چې کومې محکمې دي، ځکه دا څونه افسران چې دي، دا څونه ډپارټمنټ والا چې دي، دا د قوم د ټیکسز په پیسو باندې زمونږ د دې محکمو افسران دي. نو موږ هغو ته هم خواست کوو چې د سواد معززین د دې علاقې مو په ډېرو محکمو کې کتلي دي چې هغه زمونږ د دې مشرانو سره د دې علاقې ګاډۍ والا سره، دیاړیمار سره، غریبانانو سره په صحیح رویه نه چلیدو. نو زه د وس نه دا خبره کوم، کم افسر دا محکمو والا، کم ډپارټمنټ والا مونږ ریسپیکټ کوو، مونږ احترام کوو، مونږ د هغو څنګه چې د سواد زمونږ د دې علاقې کم روایت دی مونږ د هر څه کې د هغو خیال ساتو. خو صرف د هغو نه یو ایکسپیکټیشن کوو چې زمونږ د عوامو سره تعاون کوي، زمونږ د سواد تحصیلي بابوزی عوام چې دي د هغو د عزت نفس خیال ساتي او هر دفتر ته چې ځي د هغو سره په ریسپیکټ او مهرباني راځي. مونږ به عزت کوو. که فرض که د دې برعکس وي، زه د خپل ممبران صاحبانو ته هم وایم انشاءالله تعالی دا یاد ساتئ، مونږ واده د الله سره کړې ده، مونږ ته چې دا ځای میلاو شوی دی دا الله پاک را کړی دی. د الله پاک په مونږ باندې یو لوی احسان دی، ازمایش دی. نو مونږ چې دلته راغلي نه زموږ روپو ته ضرورت شته، نو پیسو ته ضرورت شته، نو کورسو پروټوکول ته ضرورت شته. زموږ ضرورت صرف یو دی چې زموږ د غریب ولس چې دی د هغه د عزت خیال وساتلی شي، په هر دفتر کې د هغه په هره محکمه یې د هغه خیال وساتلی شي. د دې نه علاوه تاسو به کتلي زمونږ په دې سواد کې او په تحصیلي بابوزۍ کې که زه شروع وکړم ډېر ټایم پې لګي، ډېرې زیاتې مسلې دي. خو انشاءالله تعالی زه صرف یو مثال در کوم. زمونږ نه مخکې چې کوم ناظمان صاحبان ناغلي ټولو کار کړی دی، خو بیرم خان تاتا چې دی الله پاک دې وبخي، د هغه خصوصي ذکر کوم چې هغه په سواد کې تاریخي کار کړی. دا مخبره چې شوه، کم د پیپل چوک چې ده، کم د پیزاګټ پارک چې شو، دا د هغه کارکردګي ده. نو انشاءالله تعالی ما د الله سره عهد کړی دی. زه نن دا خبره تاسو ته کوم چې انشاءالله دا 4 کاله چې دي شپه او ورځ به محنت کوو. د خپل مرګرو د هاوس مرګرو ته هم وایم د هرې پارټۍ نه چې منتخب شوی، که هغه د پی ټي آی، که هغه د مسلم لیگ دی، که هغه د این پي دی، جماعت علما دی، جماعت اسلامي دی، ټول زما وروڼه دي. په هاوس کې به انشاءالله تعالی د ټولو هغه شانتي خیال ساتم څنګه چې زما د پاکستان تحریک انصاف د مرګرو انشاءالله تعالی. زه د خپل مرګرو ته دا هم ورکوم چې په هر ځای کې اپوزیشني زه به انشاءالله تعالی کوشش کوم چې دلته زه اپوزیشن جوړ نه کړم. په دې کې یو هاوسي، یو ورورولي، ځکه تاسو چې منتخب شوي یئ د خپل ویلیج کونسل په سطح تاسو باندې خلکو اعتماد کړی دی، د علاقې مشري کوئ، انشاءالله تعالی تاسو به نشاندهي کوئ او زما مکمل تعاون چې دی هغه به انشاءالله تعالی ستاسو سره ستاسو په محنت کې موقف کېږي. بل کله چې زما د سی ایم صاحب سره کله چې زما د سی ایم صاحب سره ملاقات وشو، اته ما خصوصي دا سوال جواب ورکړو چې دا ملاکنډ ډیویژن هیډ چې دی هغه منګوره سټي ده، دا هیډ کوارټر دی، مهرباني وکړئ موږ له خصوصي فنډ راکړئ. زه د خپل سی ایم صاحب خصوصي شکرګزار یم. انشاءالله موږ هلف واغستو، سی ایم صاحب خواله به ځو، هغه ما ته او کړي دي انشاءالله تعالی. څه د 90 کروڑ روپو ما سکیمونه جوړ کړي، انشاءالله هغه به بې منظور هم د خیال سره. په هغې کې مین سکیم چې دی زمونږ د منګوري د مخبرې غټه مسله ده. د منګوري د هر 3 یونین کونسل په سطح باندې به انشاءالله یو مخبرانو د منګوري په هر یونین کونسل کې کوشش کوو چې ورکوټ یې غونته کې پارک جوړ کړو د خپل ماشومانو دپاره. د هغې دپاره سی ایم صاحب ته مونږ خبره کړې ده، ځکه دا یو ټوریزم هب دی.
پوره پاکستان پوره دنیا نظر چې دی هغه په سوات دی او په دې علاقه باندې دی څنګه چې دې علاقې خلک ښایسته دی څنګه چې دې علاقې د خلکو اخلاق ښه دي دغه شانتې دا علاقه ښکلې ده د دې موږ سی ایم صاحب ته ویلو انشاءالله تعالی موږ چې په ټوریزم کې څونه کار کولی شو زموږ سره سلامپور دی مرغوزار دی شینګرۍ ده د دې نه علاوه نورې علاقې دي ګټ دی جامبیل دی کوکارۍ ده د داسې علاقې دي چې پای کې به انشاءالله تعالی مونږ سوات ډیولپمنټ اتارټي ته به انشاءالله سی ایم صاحب ته وایو چې هغه واچوي او دې علاقې چې کم دا ټوریزم کې څه کار کیږي د هغې سره دوه فایدې دي یو به سرکار ته پیدا کیږي یو به مقامي کم خلک چې دی هغو ته به روزګار میلاو شي نو انشاءالله تعالی مونږ په دې کې هم لګیا یو په هغې کې هم کار کوو د دې نه علاوه زه بار بار دا خبره کوم زمونږ سوچ چې دی زمونږ د هاوس کم دا 71 کسان چې منتخب شوي دي انشاءالله تعالی زمونږ دا ملګري چې څونه دي دا ملګري به انشاءالله تعالی د مینګورې د تحصیلي بابوزۍ د دې علاقې تقدیر به بدلی دا به یو ماډل سیټي جوړوي دا به په کې پی کې کې داسې مختلف سیټي انشاءالله چې د دې لیدلو به نورو تحصیلونو نور سیټي خلک به راځي او به انشاءالله د دې دیداره کوي د دې وجه سره وجه دا ده کله چې ستا نیت صفایي کله چې ته په اخلاص منډه وایې ذاتي څه سوچ دې نه د قوم سوچ کې نو فیصلې د بره نه کیږي الله پاک د بره نه فیصلې کوي او به انشاءالله تعالی زموږ د دې قوم په مفادو کې زه تاسو له ارزاني نشم راوستی زه تاسو له مهنګایي نشم ختمولی ځکه ما د الیکشن نه مخکې په ټولو خپل په ټول کمپین کې ویلي دي چې د الله په نس زما سره کم اختیارات دي ابه زه د دې سوات او د منګوره سیټي تحصیلي بابوزۍ په علاقه کې د الله په نس په ایماندارۍ لګوم د خپل ټیم سره په مشاورت باندې د دوی په مشوره باندې او انشاءالله د دوی په ټولو په مشاورت باندې به هغه لګي زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم زمونږ د دې نن راغونډې یو مقصد دی هغه مقصد دا دی چې موږ باندې خلکو اعتماد کړی دی زمونږ چې نن کم عید دی موږ دا عید د الله په نس کې دا حلب چې واغستو موږ دا عید وکړو چې انشاءالله تعالی موږ به د منګوره سیټي د دې عوامو کم چې دیاړي دي کم چې مزدورکار دي کم چې ګاډو واله دي کم چې هغه خلک دی چې هغه خپله خبره مخکې نشي وړی انشاءالله تعالی موږ به هغه خلکو له ځو د هغو مسلې به د هغو کور په دهلیز کې انشاءالله تعالی حل کوو خیر زه د دې نه علاوه زمونږ چې کوم د دې علاقې سپین ګیري مشران دي د هغو د عزت هغو احترام به ډېر خیال ساتو